بس چې څوک درس تدریس کوي هغه وایي چې دا ټول دین او اسلام ما په خپو ټینګ کړی دی او دا ما په سر اوچت کړی دی او به دا صرف زه د اسلام کار کوم او دا نور د اسلام نه کوي. او که کوم مجاهدین دي نو هغه غرونه وایي چې دا څه کړي دي بس د اسلام دپاره مونږ کړي دي او د یو هم نه دي کړي. داسې نه ده. کوم چې قاریان دي هغې وایي چې یاره بس دا صحیح د دین کار دی دا مونږ کو دا نور تمام خلک په تیاره کې دي دا نور تمام خلک په غلطه روان دي. بعضې صوفیه حضرات دي هغې دا وایي چې یاره به دا څه دي دا ټول کمال دا مونږ کې دی او دا دین مونږ په سر ټینګ کړی دی او دا دین ټول دا کمال مونږ حاصل کو او د خلکو کې نشر و اشاعت مونږ کړی. استاد سے محترم هغه به ډېره بهترینه خبره کوله. نن سبا د مسلمانانو په درمیان کې د نفرت دپاره څه خلک سرګرم لګیا دي د چای جنټان دي او هغه د مسلمانانو جمعیت ختموي. دا خبره لږ ستاسو د زړه توجه ورته غواړم. اهمه خبره ده د اتفاق د امت مسلمه دپاره یو بهترینه خبره ده. توجه مشته دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام کار دی امت ته د الله احکام خودل د قرآن عظیم الشان تلاوت او قرآن خودنه د دې تزکیه کول باطن صفا کول د اسلام دفاع کول دا تمام امور د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه مونږ تاسو ته راپاتې دي. نن سبا زمونږ بعض زرونه داسې دي چې هغې شعبه د درس او تدریس کې لګیا دي مدرسین دي او طالبان دي او د هغې صرف ګمان دا دی هغې وایي یاره په دې مخ د ځمکه چې دا څومره ښه کار دی بس هغه مونږ شروع کړی دی درس تدریس دی. نور که دا صوفیه دي دا هم په غلطه دي که د دې نه علاوه د عابدین دي مونځ کوونکي دا هم په غلطه دي دا ټول په تیارو کې دي. که د دې نه علاوه دا قاریان دي حفظ کوي ناظر دا هم په غلطه دي دا ټول په خطا او په جهنمیان دي عذاب کې پراته دي. که د دې نه علاوه دا مجاهدین دي نو دا هم ښه کار نه کوي. دي هم چې کوم دی داسې داسې کوي. بس چې څوک درس تدریس کوي هغه وایي چې دا ټول دین او اسلام ما په خپو ټینګ کړی دی او دا ما په سر اوچت کړی دی او به دا صرف زه د اسلام کار کوم او دا نور د اسلام نه کوي. هغې د مجاهدینو سره هم خلاف دي د صوفیو سره هم خلاف دي او د هغې نه علاوه د عامو مسلمانانو نه هم ګیلهمن دي. دا مدرسین او طالبان یادوم. کوم چې قاریان دي هغې وایي چې یاره بس دا صحیح د دین کار دی دا مونږ کو دا نور تمام خلک په تیاره کې دي دا نور تمام خلک په غلطه روان دي. که د هغې نه علاوه دا بعضې صوفیه حضرات دي هغې دا وایي چې یاره به دا څه دي دا ټول کمال دا مونږ کې دی او دا دین مونږ په سر ټینګ کړی دی او دا دین ټول دا کمال مونږ حاصل کو او د خلکو کې نشر و اشاعت مونږ کړی دی. هغې ځان پورې د هر څه منحصر ک او که کوم مجاهدین دي نو هغه غرونه وایي چې دا څه کړي دي بس د اسلام دپاره مونږ کړي دي او د یو هم نه دي کړي. داسې نه ده. د دې ټولو دا نظر تنګ دی تنګ نظري به نه کوئ. دا اسلام دی. اسلام مختلفې شعبې لري. هر شعبې دپاره به خپل کارکنندگان به لګیا وي. که دا مجاهدین نه وي د اسلام په سرحداتو باندې دي پیرې نه وی ورکړې د اسلام په دفاع کې دي د ظالمانو په سترګو کې سترګې نه وی ورکړې د دغه بېدینو خلکو په خلاف اواز نه وی اوچت کړی نو دا مدرسین به په دې مدرسو کې داسې نه وی ناست نه به دي د درسونه کړی وي او نه به په دې خانقاهونو کې دي پیرانو صاحبانو دا ذکرونه کړی وي او نه به دې قاریانو دا حفظونه کړی وي. دا د دې مجاهدینو د برکت نن دی په بېغمه باندې په دې مدارسو کې ناست دي او دې په دې مدرسو کې د دین دا کار کوي. نو دا مدرسین به د مجاهدینو بد نه وي او که دغه مدرسین نه وي او دی خلکو ته د جهاد د اهمیت نه وي ښودلی خلکو ته د الله د احکام نه وي ښودلی مجاهدینو ته د الله تعالی د دین مسایل نه وي ښودلی د مجاهدینو اصلاح نه وي کړی نو دې مجاهدینو به نن د ریا کې مخته شوی وي د حلالو د حرامو تمیز به نه وي کړی. خو دا مجاهدین چې نن د حرامو حلالو تمیز کوي خپل او پردی پیژني او د حق او باطل پیژني دا د علماو د برکت نه پیژني. نو مجاهد له پکار دي چې د عالم په خلاف خوله بنده کړي او عالم له پکار دي چې د مجاهد په خلاف خوله بنده کړي او دا علما او دا مجاهدین دی پکار دي چې دی په صوفیو پسې دا خولې بندې کړي. قسم دی د دې باطن دا تزکیه چې کوي او دا للهیت او اخلاص چې په دې عمل کې راځي او دا صداقت او
د باطنی امراضونه چې د پاکوالي راځي نو دا د دې صوفیو د برکت نه چې زمو ستا په دې عمل کې اخلاص راغی للهیت راغی ریا وته حسد ختم حقد ختم او هر یو کار مونږ د الله د رضا لپاره کو باطنی سلو امراضونه په بچ کو د الله تعالی د ولایت او د دوستۍ مقامات ته ورسولو او په صحیح معنی کې رڼا مجاهد جوړ کو په صحیح معنی کې رڼا طالب جوړ کو په صحیح معنی کې رڼا مدرس جوړ کو په صحیح معنی کې رڼا مسلمان جوړ کو دا د دې صوفیو برکت ته یاد ساته صوفی به په مجاهد پسې خبرې نه کوي مجاهد به په صوفی پسې نه کوي دا دواړه به په طالب پسې نه کوي طالب به په دې پسې نه کوي دا ټول به په مدرس پسې خبرې نه کوي مدرس به په دې پسې نه کوي د اسلام مختلفې شعبې دي که دا تمام خلک صرف جهاد ته راغه د اسلام د نور شعبې ټولې مفلج شو اسلام کمزوري کیږي که دا تمام خلک درس ته راغه د اسلام تمام شعبې مفلج شو اسلام کمزوري کیږي که دا تمام تصوف ته راغه د اسلام تمام شعبې مفلج کیږي کمزوري کیږي مجاهد بخپل لار د جهاد کې لګیا وي خو ها د عالم دفاع به دی کوي د طالب دفاع به دی کوي د صوفي دفاع به دی کوي د قاری دفاع به دی کوي ها د ظالم په سترګو کې بستر کې دی اچي د ناروا आवाज او خله به دی بندي دا د شی ودا دې طرف ته قاری لګیاوي دی به چې کم نه حفظ کوي د الله د رضا لپاره د الله تعالی د کلام خدمت وکړي بل طرف ته عالم ناشتي د دین خدمت وکړي د اسلام خدمت وکړي مجاهدین ته احکام د جهاد بیانوي د الله یره به پزړه کې اچي حلال او حرام به ورته خای د غنیمت احکام به ورته خای د جهاد فضایل به ورته بیانوي د شهادت مسائل به ورته بیانوي دا کار د علماو دی نن سبا بعض خلک دومره تنگ نظر وګرځیدو ما ولیدو په دې خپل زمانه کې مګورو یم چې یو شعبه راټینګ کړي په دې نور تمام اسلامي مسلمانانو او په دې شعبو ولادت اسلام په دې نور احکام راټینګونکو پسې بدرد وای د خپل زبانونه کولو کړي خپل ایمان ته په نقصان رسي په لوی اولیاء پسې جذباتو کې براشو دي او معمولی خبرې په وجه او لوی اولیاء د خدای بستا یو قسم په خدای خپل ایمان په ځان له خراب دی داسې مکوه تا چې کوم عمل شروع کړی دوه ورځې د خدمت کړی یا نه کړی دی یا لس ورځې د سکار کړی یا نه کړی دی دا ټول عمر د نور نیکانو د اولیاء خدمتونه یا د علماو خدمتونه یا د مجاهدینو خدمتونه یا د قاریانو خدمتونه هغه ته نه ښکاري د خپل لږ عمل درته ډېر څه باندې ښکاري د یو چا اصلاح کول یو چا حق لار ته څوک راوستل اوس که په دې حقا هغه روایت ویم حضرت علی صاحب جهاد تلو نبی علیه السلام مبارک ورته څه فرمایلو چې ستا په لاسو باندې الله تعالی یو چاته هدایت وکړي یو چاته لار د هدایت ورته خدای وښي الله تعالی راه راست راوستي کی ستا د پاره د سرو خانو د بارشبو د سرو خانو د خیرات نه دا غوره بهتره خبره ده یاد ساته ډیره غوره خبره ده هر یو کار هر شعبه عالم بخپل کار کوي مدرس بخپل کار کوي قاری بخپل کار کوي مجاهد بخپل کار کوي کته دا وی چې دا تمام پرې دی ما سره نو دا کمزوري ده دا نظر د ډیر کمزوري دی په هر تقدیر